أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ټول درود شریف نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وی اللهم صل علی سیدنا محمد و علی ودرتی به کل معلوم لك په لندن کې د عیسایانو یو پادری دی او کتاب یې لیکلی دی د دنیا په سل اهم شخصیاتو باندې نو هغه واقعه او کهانی به ورته واورم نو هغه چې کوم دی په 30 کاله کې دا کتاب مکمل کړی دی او چې کله یا په لندن کې ابتدا وه نو وی چې دا کوم سل اهم شخصیات چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سلو کې 1 نمبر دی په ټوله دنیا انسانانو نه سل چړ کړي او سلو کې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام په 1 نمبر دی نو عیسایان ورته وایي دا څه وجه ده ورته وی چې مکه معظمه کې نن 1400 کاله مخکې پیدا شو یو وړوکی ښار مور او پلار یې نه او په 40 کالو په عمر کې نبوت اعلان وکړ چې زه د الله تعالی پیغمبر یم او نبی یم نو 4 کسانو ایمان پر راوړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه فاطمه بیبي او خدیجه بیبي رضی الله عنها نو دغه ایمان پر راوړ نو وی چې دا په لږه په موده کې چې کوم دی کنه 10 کسان شو بیا 300 شو بیا چې کوم دی یو لک 40,000 کسان ورپات په غونډۍ باندې چې خطاب کو او چې اوس په دنیا کې د مسلمانانو تعداد 1 ارب او 1 کروڑ ته رسیدلی نو وی چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام سردار انبیا دی سردار دو جهان دی او په حقیقت کې دی ځکه چې 1400 کاله پس چې کوم دی مذهب یې چې کوم دی یو کس مسلمان شو او بیا 4 اوس 1 ارب او 1 کروڑ ته ورسېد او وی چې داسې غضب کې چې مسلمان یو ادنا مسلمانی و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي وکړه سر در باندې ماتوي مرګ ته تیاری در باندې دومره خلک په عاشقان دي نو چې که زه په هغه زمانه کې ژوندی وی پادري یې که نه چې زه به نبی علیه الصلاۃ والسلام په خو کې ناست وی او ټول عمر به مې خدمت کړی نو ټولې دنیا انسانانو ته یې ووایي چې دا حق دین دی سچ دین دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین دی اخیری نبی دی او ټول خلک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړی ټولو مسلمانانو ته دا اپیل کړم چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو او په سنت طریقو باندې زندگی تیره کړئ الله تعالی په حکمونو باندې زندگی تیره کړئ په دنیا او آخرت کې به کامیاب شئ او ګناهونو نه توبه وباسئ 15 وخته لمونځ کړئ او اخري په دغه شعر باندې به چې کوم دی دا خبرې خلاصې کړم چې که اسلام زما په وینو تازه کېږي که اسلام زما په وینو تازه کېږي هغې ذبحې ته تړلی اسماعیل یم والسلام